جهنم کې انسان ته ډېر سخت عذابونه ملويږي ځکه چې جهنم یو سخت ځای دی او دا رنګ جنت دا یو بهترین ځای دی یو د خایس والا او خایسته ځای دی لکه څنګه حدیث مبارک کې را درومي حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې قیامت په ورځ باندې به دوه کسان د الله تعالی په حضور کې حاضر شي یو به هغه کس وي چې په دنیا کې همیشه لپاره خوشاله تیری کړی وي ټول ژوند په خوشحالو کې تیر شوی وي او تمام عمر یې هیڅ قسم غم مصیبت ورته نه وي رسیدلی یعنی خپل عیش معاش کې زندگی تیر کړی وي او دویم برونو هغه کس وي چې چا په دنیا کې چا باندې ډېر تکلیفونه راغلي وي په دنیا کې ډېر مصائب پر راغلي وي ډېر غمونه پر راغلي وي ډېر بیماری او پریشانۍ پر راغلي وي دغه دوه کسه به د قیامت په ورځ باندې الله تبارک وتعالی په حضور کې حاضر شي او الله ته به مخامخ شي کس چې چا په دنیا کې عیش معاش کړی وو ښه زندگی په تیره شوې وه هیڅ قسم د سر درد ورته نه ورسېدلی نه ورته یو بیماری پریشانی حاصله شوې وه الله ته به الله به ورته وفرمایي چې انسانه په دنیا کې زندگی څنګه تیره کړې وو چې دغه انسان به ورته وایي چې یا الله په دنیا کې ډېره ښایسته زندگی مې تیره کړې وو یو قسم غم په ما باندې نه راغلی یو قسم بیماری په ما باندې نه راغلی هیڅ قسم ما ته داسې پریشانی نه حاصله شوې یا الله ډېره بهترینه زندگی مې تیره کړې وو چې الله به فرشتو ته وایي چې د جهنم چې کوم وړوکی دیوال دی په هغې دیوال باندې یو چکر ویر کو نو چې کله به فرشتې روان کړي په دیوال باندې به ورله چکر ویر کړي بیا به د الله ته مخامخ شي الله به ورته وفرمایي چې ای بنده په دنیا کې د څنګه ژوند تیر کړی دی خوشحالو والا ژوند دې تیر کړی که مصایب او غمونه در باندې وو چې دغه انسان به ورته وایي چې یا الله په دنیا کې ما ټول عمر په غمونو کې تیر کړی دی ټول عمر مې په بیمارو کې تیر کړی ټول عمر مې پریشانو کې تیر کړی ورونو جهنم دومره سخت ځای دی چې په یو واړه چکر سره د دنیا ټولې خوشحالۍ د انسان ذهن نه وباسي الله تعالی دې موږ او تاسو جهنم نه وساتلی کي او هغه کس چې په دنیا کې غمونه پر راغلي وو مصایب پر راغلي وو پریشانۍ پر راغلي وي الله به ورته فرمایي ای انسانه ای ما بنده په دنیا کې څنګه ژوند تیر کړی دی دغه بنده به ورته چې یا الله ټول عمر مې په تکالیفو کې تیر کړی دی ټول عمر مې په پریشانو بیمارو کې تیر کړی دی یعنی خفګان کې به وي یو قسم له ګیلهمن به وي دا سړی چې الله به فرشتو ته وایي چې د جنت چې کوم وړوکی دیوال دی په هغې باندې یو چکر ویر کو چې دغه انسان به روان کړي دغه بنده او د جنت چې کوم وړوکی دیوال دی په هغې جنت دیوال باندې به یو چکر ویر کړي بیا چې کله هغه چکر ویر کړي د الله په حضور کې مخامخ شي الله به ورته فرمایي چې په دنیا کې څنګه ژوند تیر کړی غمونه مشکلات او پریشانۍ او بیمارۍ درته وي که نه په دنیا کې چې دغه سړی به ورته عرض وکړي الله ته به وایي چې یا الله نه په ما باندې په دنیا کې بیماری راغلی دي نه په ما باندې دنیا کې پریشانۍ او نه مصایب راغلي ډېره عیش معاش او ښکلې زندګي مې تېره کړې وو نورونو جنت دومره ښایسته ځای دی چې د دنیا څومره پریشانۍ وي څومره مصایب په چا باندې راغلي دي چې کله جنت ته داخل شي هغه ټول پریشانۍ او ټول مصایب یې ختمیږي او هغه ګیلۍ چې کومه وي هغه ګیلۍ الله تعالی په دغه جنت په داخلېدو سره او په یو دیواله سره ختموي او الله تعالی موږ او تاسو ټول جنتیان جو